رساله جائزه ممکنه دې په عقل کې هم نقل کې هم عقل خو دې وشرنګه اوس نقل لا راشه نو نقل چې دی نو هغه د هم بیان کو استدلال دی پیش کو د حضرت موسی علیہ السلام نه هغه دلایل تیر وسو د موسی علیہ السلام دلیل چې مونږه پیش کړو معتزله په خپل نمبر د مناظره کې په دې اعتراضونه وارد کړل د معتزله اعتراضونو ته وکړه دا قوي دلیل به ورلر برباد کړو دا ضعیف په خپل باندې چې شمولا صاحبہ برباد موسی علیہ السلام کو سوال کړو چې ما تزان او خیا دای له وجه د قوم نه کړو دای د وجه د چا نه کړو له قوم نه کړو څه بلې څنګه د وجه د قوم نه کړو قوم دا ویلو چې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ترجمه وکي ما وخت کوي ما هر څه تابع ایمان نه تر دې چې موږ الله تعالی علانیتن وی جهرة حیا دا یو توجیه توجیه نمبر 2 دا توجیه نمبر 2 دا چې قالو دی ویلی او جهرتن په جهرا کار باره دا خبر وکړه د داسي تاوان والا خبره او داسي د الله په ذات کې د بی ادبی والا خبره دا نن د پکار که پکاته نو کم از کم لکوی پټو وای قالو جهرتن یو چې لن نؤمن لك حتى نرى الله چې خدای وی نو له به ایمان لرو کذرال نه خدا معلومی تاسو مد مقابل استید الله پاک چې الله پاک له منم چې وینم ان کوي نه نو به نما دا خو خلق د خپل پارټنر سره دا خبره دي کې ته یو عاجز بنده یو غری خالق دی ادي معبود دی هغه په حق له خبره کول دا سون جرم دی او بیا په دې جهر کول ویم جرم دی دې جهر کول ویم دی لکه ځینی خبره اسیم کنځلي جرم دی چې به نت شي رزل لورکی کله نت کې مخه خبره کو شریف ته وایي چې به غلطه خبره څوک لور کوي نه ته به چې لا نت رزل دی اخو به نورم خبره چې مولا صاحبہ زغ سره د جهرتن دی دا ویلو موسی علیہ السلام د خدای نه سوال وکړو چې دازما قوم جواب ووري دی پوښي چې ګور د الله لیدل دا ممکن ندي موسی علیہ السلام نشي لیدل منګي ولی سوال کو چې منګي وی جواب دا خبره او دا جواب چې تاسو کو پدې کې شګه دا ټیک نه دی نه ټیک والی دا ځکه ټیک نه دی چې دا قوم دا بخالینی یا بد ایمان والی یا ببید ایمان ای که دی ایمان والی نو د موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړې چې هغه ته داسې وایي چې اے سړو د خدای لیدل ممکن ندي بس هغه به عمل وکړي موږ د پیغمبرانو په خبره آمنا وسلمنا کړي او کدا مؤمنان نه کافرانی نو به که موسی علیہ السلام د خدای نه سوال کوي او خدای ورته وایي چې ما ازمالی دل نشته او مالی دل ممکن ندي نو به کفار نه مني د مؤمنانی نو دې تفوس ته اجت پاتې نه دی په غیر د دین به د موسی اسلام خبره مني او که کفاری نو کدا یو وحی ولا راشي چې ما نشي درې که زر وحی ولا راشي کفار خو مني نو لہذا موسی علیہ السلام د اجل قوم د وجنا سوال د رؤیت کړي نه اقواها لیر قوی دغی وجوه نداده چې ان سوال موسی ته کیف سوایا کن ان سوال موسی تیز هوایا ان سوال موسی دسی موای
ان سوال موسی علی نبینا وعلیه السلام علی نبینا همیشه د پاره چې تاسو د پیغمبر نوم اورئ نو خپل نبی به اول یاد علی نبینا وعلیه السلام. کانا دعو لاجل قومه د وجه د قوم دنا قوم ته قوم ولی وی مقامات کې دی ویل یقومون بالامور دا په امور باندې ولاړ چې ستا وادین دی په کوري یو ځای بل ځای ته وړي وروړي څوک چې کوم دی وب من منو ته نشي پکې دراله څوک څه کوي څوک لاجل قومه ایسو قالو زکا دی ویلیو چلنو من لک هرگز بمنگا باورونکو پتا باندی دی ایمان پسی لکی چکل لام راغلے پمانا دا باور تاتم سلی دی چٹ سلی تیری شوی دی تی ایمان دا پارا منگ سلور مانے گانے کڑیوے کلے سل دائی نو کلے دائی کل دائی تی کدی رالے سلور مانے گانے میں پتا سبانے قرضات در چولی دا وسی کی یادوئی او کئی روئی حتی تردی پوری نر اللہ جہرتن فسألان سوالک موسیٰ علیہ السلام دید پارا لیعلمو چی دیو پویش لیلا مغنونو غرزاو امتناغها فا امتناع دا چا باندی فامتناع دی رؤیت د باری تعالی بانی لکه څنګه علمه چې پوی دې پدې امتناع د رؤیت بانی هوا فخپل موسی علی نبینا وعلیه السلام څنګه دا فخپل پوی وبأن لا نسلم ان المعلق عليه ممكن بل هو استقرار الجبل دا داغي بل جواب دے اعتراض دې د چام منغو تداویلو چې تعلیق په امر ممکن باندې امر ممکن وي استقرار الجبل ممکن دی که غیر ممکن دی نو ویلي چې لکه دا غیر ممکن دی ولی غیر ممکن دی په حال د تحرک کې چې خوځېږي دا غر نو دې ټیم کې دا د دې استقرار ممکن دی په حال د تحرک باندې ممکن نه دی ممکن خود دے په حال د تحرک باندې ممکن نه من ورته ولی ممکن نه دی دا تحرک به قدرېږي ختم نشي د دې په ځای به استقرار راشي ممکن کار دی کې د ممکن والی هلکه سړی خوځېږي که نه یعنې نو ته استقرار وکړه استقرار فزیگی استقرار دی وای و بان لا نسلم منغن تسلیمو چې معلق علیه پد معلق علیه چې پکم شی باندې تعلیق د رؤیت راغلی چې دا غنی ممکن دی بل هو بلکې هغه استقرار د جبل دی په حالت د تحرک کې وهو محال دی ممکن نه دی نو تعلیق راغلی په امر محال او تعلیق په امر محال باندې محال وي تاسو قرآن شریف کې مثال ما راکړي چې تعلیق په امر محال باندې راغلی ضروري سینا وخت دی دقه دی حتی یلج الجمل فی سم الخیاط ترجمه او تتوقع تر دې پورې هو چې داخل شي الجمل اوخ په سم د خیاط کې د ستنې د ګنډلو والا ستنې په سوري کې حتی یلج الجمل چې داخل شي رسی د بیړۍ والا رسی مې دی د بیړۍ منګه چې اول کال باندې وړه دوره کوله د شیخ صاحب دا اوس چې کوم ځای کې کېني دغه ځای باندې سره کړ نو موږ په شیخانو مرتکي کې دی روان ټیم چې بیړۍ باندې بیړۍ فیولا رسی ولا ٹھیک ہے چې بیړۍ کې به کېنو راوړه ته به واړه غاړې به واړه ټیک دی دا سن غاړې او ته موږ دی او ته یې سن پوری یاری مکړه یا بسیلاب وی یا باران وی یا با سیلی وی یا با باران وی یا با
فکر دی راغی څه قصه پکې ده نو ګوره تعلیق په محال باندې امر محال وي رؤیت د باری تعالی دای معلق کړی دی معلق علیه او ته امر محال دی استقرار الجبل حالت تحرک دی او استقرار الجبل حالت تحرک محال نو تعلیق د امر په دی باندې محال چې رؤیت د باری تعالی دی هغه محال وګرځي اعترضا و اجیبانو جواب بتا ورکلی شوی دی چې بیان کل من ذالک خلاف الظاهر امیش د پاره دا یاد ساته چې نکته به نوې د پاره د موافق د ظاهر او نکته به د پاره د مخالف د ظاهر هلکه دا خبره د مقتضا د ظاهر نه خلاف ولی راغلی دا نو نکته به د هغې دپاره وي ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس دا جواب دے بخلاف د مقتضا د ظاهر سوال خدا راغلیو سوال دا راغلیو چې تپوس کې استانا په بار د اهله کې ما لها شوي دي د میاشتې لرا چې کله نری شي نو کله نیمه شي نو کله پوره ګول شي نو جواب رالی هي مواقیت للناس والحج والترجمة وغیر ذلك ابو سره نور ولې دلان دي ناکت نکته کې به لګي مواقیت للناس والحج والترجمة والزرع والصوم وغيره مثال کې دا یو حج راوړی مثال کې دا یو حج راوړی نو ګوره سوال د څه شي جواب یې څنګه جواب یعنی اشاره کړې دې خبرې ته چې تپوسي د حکمت پکار دی چې د حکمت سره چې غټي د کوټي کې د سر تاسو سکات نشته په دې څه کوي دا د شری سره تعلق امور نه دي سنسي امور باندې تاسو کوي تاسو حکمت دا سوچ څه پیری د پر غټي کې ورکوټي کې دغه مسله د مودي چې کله میشه نه غټي دې ورکوټي بیا بچا 1 2 5 10 تاریخ د دې میشه معلوم کړی وي هغه دا څه وړيږي خلاف د مقتضا د ظاهر التعالى وجه ولمن بیان ويسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين تفوسي د ماذا ينفقون کله چې شي خیرات جواب کې وتا مصارف بیان شو چې چاله ورکوا نو چرته بیان داخله په ظاهر را کړه زما په خیر باندې دا باب د اکتفا دی نو ته په خپل تفسیر کې باب د اکتفا وي دې کې باب د اکتفا ته ويسألونك ماذا ينفقون وعلى من ينفقون وعلى من ينفقون ته حذف شی او مراد دی باب د اکتفا دی چې شی خیرات کو او پچا باندې خیرات کو نو جواب را له ما انفقتم من شيء اي او شی چې تاسو تقوی او تاسو تاسانی خیرات کوي فلل والدین جواب کې دوانه راځي ان فکر هغه شی چې کوم شی ته انفاق کې غم راځي او علی من ينفقونهم راځي جما په خیر باندې دا چې باب د اکتفا شنو دا بڑی راخشي متصرمانی کې غلا بل او توجیه ویل نو دا محال الک جواب دا دی چې او ان کل من ذالک ار یو واحد دینا داخلا په ظاهر دی داخلا په ظاهر دی او ضرورت نشته په ارتکاب د خلاف ظاهر کې خلاف ظاهر تبع الزو چې کله کار خرابي نو چې کار خراب نه دي نو سکار دی چې غیله ورزو علاوه د دینا چې دا قوم چې دی علاوه د دین دویم جواب د علاوه او راغدلان خو پیدا علاوه چې ان کانوا مؤمنین کچریدا مؤمنان وی کافی دې دیو د پارا قول د موسی علی نبینا وعلیه السلام چې رؤیت ممتنع دی و ان کانوا کفارا او کده کافر شي غتیو نو لم يصدقوه دی خو تصدیق نه کوي د موسی علیه السلام په حکم الله تعالی بالامتناع تصدیق په امتناع نه کوي کنه دیو تاسو نو وحی راشي خو تصدیق نه کوي کنه موسی علیه السلام خو به دی ومني
وَأَيَّمَّا كَانَ او ارڅنګ چې وی کدا مؤمنان وی او که کافران وی او که په ار طریقې خو بیا سوال عبس ګرځي که مؤمنان دي د دې د پاره سوال دا خو بیا عبس ګرځي موسی عليه السلام عبس کار نه کوي نو دای د دې مؤمنانو د پاره نه دی کړی که قوم کفاری نو د کفارو د پاره سوال عبس ګرځي ولی کفار خو اسم نه مني چې نه مني نو بیا ورته سوال کوي یو سره دی منی نه یو خبره نو یو کار ولی کې فکر دراله نو بیا موسی عليه السلام عبس کار نه کوي او استقرار په حالت د تحرک باندې اذنم دارنګ ممکن دی چې واقع بشي سکون په بدل د حرکت کې دا څه مشکل ده حرکت دی بس حرکت په دې به سکون راشي محال ثاني پیدا کا متحرک شی استقرار والمحال ندی محال فی جنا معتزلی راشا محال اجتماع الحرکت والسکون چې حرکت او سکون دوان را یوزیش دغه محال دی یو شی په عین یو ټیم کې هم ساکنی او متحرک دا کار دا محال دی او مولی سے متحرک ساکن اول خو ندی محال ساکن متحرک اول دا ندی واجبة بالنقل وقد ورد الدليل السمعي راغله دې دلی وارد شوه دې دلیل سمعي په ایجاب د رؤیت د مؤمنانو الله تبارک وتعالى لرا فی دار الاخرت ور داخلت کم دې کې راغلی دی لکه دلیل سمعي اما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظره دیر مخونه با په دغه ورځ باندې تر تازوي الى ربها ناظره فل رب تبا کتون کی وی دیر لري ناس دا بازی کسان آلکا وجوه یومئذ ناظرة الى ربها فل رب تا ناظره کتن کی بئی اللهم اجعلنا منهم واما السنة فقوله عليه السلام چې انکم سترون ربکم زرد چې تاسو به وینئ خپل رب لرا لکه چې تاسو وینئ قمر لیلة البدر تصور لسم شپې سپوږمۍ لا تضامون فی رؤیته ټیل ټال بپدې کې نه کله چې یو شیخ القرآن راشي شیخ الحدیث راشي او دا غلی دل موږ تاسو کو څونه فکر وي ټیل ټال وی کې نه وي حاجی محمد امین صاحب رحمت الله تعالی علیه البته چې کوم دی دغه خود لیکيږي موي مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم او دونه ورته څونه دغه یو کال موږ روان ما دی خاصه یو څونه هغه باندې حساب باندې را له داسې کلیکی وایي ما وزغونه مې نشته نو کنه ما ضروبه سي المرش ضروبه سي المرش دا بیماریم کې دي شو دا وجم کې دي چې ځینې څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې څوک دا تقلیدي نظام یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجنه الله نبی ځینې زیاته د داسې خلک شته دي چې خانقابي مبارک د تدي دي تینې دي دي وی ته وټل تکلې ولون شوه دي چې بیا البته خو بنا ونه چې بیا واپس راغلي نو بیم دغه بیا راغلي قومي انساني په دې نه پیږي چې په دې وټل کې الله تعالی ته توبه وکړي چې په تواب یا تواب یا توبه استله حساب برابر شو دا اغي معلومات به اوشنو اغي شخص صفرونه وکول د زمانہ دې چې صدیق د اخر تاسو خبر نه شو کړی کی دی با دوا قسم جادو دا ډېر سخت دی د مړی د لمبا په وو باندې چوش زم دا چې سبا مړی چې داغه په خېټه باندې کوي دا چې صورت کوثر دی په دغه سره ټینګ کړه
ټکی کې وګورئ چا چې جادو کړی د دقه څه کار او دا نیت کوي چې دا چا وینا کړی د کوم عامل جادوګر کړی د ځوانه راګیرو ناته نقل کوثر وایا په دې ګوتو کې ولا د کلمیز یعنی یګور دې څه نه کړی یقول سپیری وایا اللهم صل علی محمد شو پیری او سیب علیہ رحمت یقول سپیری سورة الزلزال وائی دا زلزلت الارض زلزالا دو دیش پیری چی دے سورة توبید وائی اتون آخری وائی بے یقول سپیری درود شریف وائی ما خصوصا کی ردی صحابات خبری مکہ و دا آخری ٹارگت دی کی دو پیری دی یو خوبا خوب کی دا سحر دربانی کشاری بوینی دویم داده چا دربانی کلی ٹنٹاری بوی کداری پسی یو افتر آٹیم کتا ټاک بچاو څوک ټاک مچو ځانیت کې و چې ما ته څونه ضرر رسولې دي خو دې هغې نه زیات ضرر ته غواړم نه ګرندري د پلار دم په وار ده ګرندري د پلار ده هم په وار باقي مانده په دغه کې په مشکات چر کې پروت پر طالبان ما چې مشکات تیر د بعض حضرات په کې شته 50 طرق دي د سحر د ماتولو لپاره ډېر ملي ته پوهې خو ګور عامل نیم که چاره پسې څوک را لیږلی وګڼ او ما چې ستاسو نومون وښود دا یو هېڅ په غیر حاضرۍ مې ونه والې په دې وام زه ګور عامل نه یم ما پسې به څوک هم نه راځي او نه به زما نمبر چاله ورکوئ چې دلته د خوب ووایم دې ما یو طالب ته مې اجازت نشته د خوبونو نه زه تنګ یم خوب معنا ماله نه راځي نو دروغ چې ما ولې راولي فکر یې دی هو یو کار به دې ته تاسو تیار شئ چې دا شپې وږي شي جمع ولې دوه شپې یا درې شپې ما لره او کتابونه به تزویم دا والی او دلته شروع بیا کومه په هغې کې به چې کوم دی څه وکړو دوره وکړو زما به م یاد چې ستاسو اوس زما ډډه ورته نه لګېدې په خپله مې ګور ما تعبیر رویا نه دی لیدی کتلی نو زه څنګه چا د تعبیرونه ورکړم نو هغه به زه تاسو ته وویم نو زما به م یاد شي ستاسو به م یاد شي دغه کوم خو ما نمبر چاله مه ورکړم مسلې تپوس کې شپېته پیرې دي په موبایل باندې کوه موبایل باندې کوه بس په موبایل باندې ټیم کې نه لګي تپوس دي کوي د مسلو د تپوس نه تنګېږم نه که راته یاد ورته ووایم که راته یاد نه وي له ادري به ورته ووایم فکر دې راځه په خوبونو دپاره ما نمبر چاته چاله ورنه کړي دا یاد چاله نو ګوره مولي صاحب دا کوم روایت دی مشهور روایت دی نو ګوره ټیل ټال دا به پکې نه وي الله دیدار به کېږي دلته څونه ټیل ټال وهو مشهور رواه روایت کړی دی دې لرا دوم وعشرون من اکابر الصحابه یوي صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اجمعین ټکي باندې شیعاګانو باندې رد شي دا خبره صحابه سودي رضی الله عنهم رضی الله واما الاجماع ارچ اجماع دنو غدادا چې دا امت دیو چې اتفاق کړی دی په وقود رؤیت په آخرت کې کته معتزله په حساب نه دا غیو اجماع له نقصان نه صحیح وان الآیات الوارده او وان الآیات الوارده او اغه آیاتنا چې وارد دي په ذالک دا محمول دی په خپل ظواهر باندې او بیا ظاهر شوی دا مقاله د مخالفینو او شایع شوی د شبهې د دې تاویلات د دې اوس د دې اقوا شبهه څه ده نو هغه به تاسو ته دا قاعده بیانوي نو د هغې نه به تاسو جواب کوي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة وقنا ثم